السلام علیکم جی زما نوم ډاکټر ریاض احمد افریدی اسسټنټ پروفیسر یم پلاستیک سرجری لارج کې نن زموږ سره یو بیمار ناست دی د دې نوم ښایسته ګل نوم دی د چې کوم اوس حالت دی دا د اپریشن نه پس دی د موږ یو اپریشن کړی و چې کوم دپاره دا موږ ته دلته کې لارج ته راغلی و اصل کې د بیماري یو کینسر و چې هغه په دې سر باندې و د تقریبا دا ټول سر والا د هغه سرمنې نیولې وه او دته موږ چې رنګینه اکسرا سیټي سکین وکړو نو هغه اکسرې باندې موږ ته دا پته ولګېده چې یاره د هغه رسولۍ هغه د دماغو پورې رسېدلې ده او د دماغو په نبره یو د وینې رګ دی هغې پورې دا رسېدلې ده نو د دې اپریشن موږ د نیوروسرجي ملګرو سره دلته کې پلان کړلو چونکې دا انتهایي د حساس درجې اپریشن و دې دپاره آی سی یو بندوبست هم موږ کړی و نو دلته کې د اپریشن وشو او ماشاءالله دا اوس ښه ټیک ټاک دی راغلی دلته کې د سر به یو څو خبرې وکړو چې دا خپله کیسه موږ ته بیان کړي چې دا د کوم مرحلو نه تیر شوی دی او بیا دلته کې راغلی او دلته کې د علاج وشو دا دلته د علاج نه سیټسفای دي نو د دې سره به یو څو خبرې وکړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. زموږ تعلق جی هزاره بډګرام سره دی موږ بډګرام نه راغلو زما د والد صاحب دی زما خوا کې ناست دی د ډاکټر ریاض صاحب موږ سره دې ځای کې ناست دي زما د والد صاحب په سر کې د ډېرې زمانې نه یو دانه وه چې هغه بډګرام کې اپریشن وکړو خو هغه اپریشن کامیابه نه شو نو هغې نه وروستو موږ هلته نه بیا یو کال وروستو بیا بډګرام نه ابټاباد ته راولېږلو ابټاباد ډاکټرانو صاحبانو خپل تسلي معاینه وکړه خو هغوی هم دغه کار د اپریشن ونه شه هلته نه موږ ریفر کړو حیات آباد کمپلیکس ته پلاستیک سرجرۍ والو سره نو هلته نه چې کوم دی هغوی خپل تجربه وکړه خپل اپریشن پوره دغه هغه وکړو یو هفته موږ هلته پاتې شلو هغوی هم دغه اپریشن ونه شه هغوی وویل چې دا رسولی ده نو دا به نیرو سرجرۍ ول سره تاسو ځئ نو هلته نه موږ د ډین صاحب په دغې باندې موږ د پلاستیک سرجري د علاج ته راغلو جي ډاکټر ریاض صاحب سره د دې سره ډاکټر ریاض الرحمن صاحب دي نیرو سرجرۍ والا بیا دو د اپریشن کې خود ماشاءالله دو ډېر محنت وکړو او د اپریشن تو وکړو نیرو سرجرۍ او ډاکټر صاحب ډاکټر ریاض الرحمن صاحب خصوصا ډاکټر ریاض صاحب ریاض افریدي صاحب تو ډېر زیات محنت وکړو او ډېر مخلص او ډېر یو نیک انسان او ډېر مخلص او ډېر با اخلاقه با کرداره چې دو ډېر محنت وکړو موږ سره ځکه چې دا اپریشن موږ ډېر ځایونو کې کاړولي او ډېر زیات تکلیف موږ تیر کړی دی نو هغه بل ځای کې نو شي نو د ډاکټر صاحب دي ډېر محنت وکړو الحمدلله اوس دا تاسو وینئ چې کامیابه دی او زما د والد صاحب چې کوم د دې وخت کې ښه ټیک ټاک دی نن موږ بیا راغلي دوباره معاینې له نو دا پټی مټی ته لرې کړی ده الحمدلله موږ ښه مطمئن یو د اپریشن نه چې دا کامیابه دی او د ډاکټر صاحب دی موږ ډېره زیاته شکریه ادا کړو ډاکټر ریاض احمد افریدي صاحب او دغه شان ډاکټر ریاض الرحمن صاحب نور د دې هسپتال چې کوم متعلقه کسان دي ټولو خدمت کړی دی او ډېر ټولو موږ شکریه ادا کوو میډیا والا چې کوم ملګري راغلي د دوی موږ شکریه ادا کوو چې دوی دې ځای کې خپل ډېر ښکلی کردار ادا کوو ټولو ډاکټرانو خصوصا د دې خپل ډاکټر صاحب ډاکټر ریاض صاحب ډېره شکریه ادا کوم دوی ډېره مینه موږ سره ساتلې ده الله پاک دې د دوی په ژوند کې برکت واچوي او خوشحاله آباد لري. ښه جي نو چې څنګه تاسو ته ښکاري د دې بابا اپریشن مونږ کړی دی اصل کې د هغه د اپریشن نه پیله فوټیج هم تاسو انشاءالله کتلی وي یا تاسو ته به ښکاره شي چې د بابا چې کوم ټیومر و هغه دلته کې د دې سر نه د دې ځای پورې ټول په دې سر باندې لګېدلی و او هغه مونږ ټول لرې کړلو دا چې کوم سرمن تاسو ته ښکاري دا مو د دې ځای نه او د دې ځای نه راوچته کړی ده او دلته کې مو راوستی ده او د دې ځای نه مو چې کوم د دې ځای ډیفیکټ و دا ځای و هغه مو د خپې نه سرمن هغه بهرنی خوړ اغوستی دی هغه مو دلته کې لګولی دی نو د دې بابا هغه اپریشن هغه زخم مو د شانتې پټ کړی دی نو چونکې تاسو ته ما مخکې هم دا وویل چې یاره د بابا چې کوم هغه رسولی و هغه دماغو پر رسېدلی وه او د هغه ځای نه د دې پاکېدل لږ ونې کې د اپریشن په تور باندې ګران و نو دې بابا ته به د اپریشن نه پس مونږ دا تجویز هم ورکړی دی چې انشاءالله دته به لږ شواګانې ضرورت وي چې هغه د هغه مازغو نه بره هم چې کوم دا رسولی د هغه شواګانو په تور باندې صفا شي. ډېر مهرباني.